محترمو نن چې کومه زموږ وظیفه ده د شب قدر حوالې سره ده. نن ماښام شب قدر دا شروع کیږي په قول د ابن عباس رضی الله تعالی عنه. دا محترم فرمایي چې کوم سړی په دې شپه باندې د الله پاک بندګي وکړي نو الله پاک به د انسان ته د شب قدر ثواب ورکوي. یاد ساتئ محترمو، څوک چې په شب قدر کې دا وظیفه وکړي الله پاک به د انسان تمام مسائل ختم کی. الله پاک به د انسان تمام حاجتونه پوره کی. الله پاک به د انسان تمام مشکلات دا به ختم کی. او یاد ساتئ محترمو، د دې سره سره څوک چې یوه شپه بندګي وکړي د هغه څونه ثواب دی. څوک چې پکې یوه ګنټه بندګي وکړي د هغه څونه ثواب دی. څوک چې پکې یو منټه بندګي د الله پاک وکړي د هغه څونه ثواب دی. او څوک چې یو سکند پکې د الله پاک بندګي وکړي د هغې څونه ثواب دی. او بله خبر دا چې د شب قدر دا شپه په اتاقو شپو کې ولې شوله او دا پټه ولې شوله، دا مکمل حقایق دا به تاسو سره انشاءالله په دې کلیپ کې دا شیر کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. زه ګواهي درې خبرې ورکوم چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته او نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او رسول دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در کوم چې تاسو ټول په ټیک ټاک کې الله پاکم خوشاله آباد ساته. الله پاک دې موږ او تاسو ټول ته د شب قدر د شپه دارا نصیب کړي. په دې کې څومره عبادت کیږي الله پاک دې دا زموږ نه قبول کړي. د شب قدر شپه محترم او ډیره زیاته کمال ده او ډیره زیاته عظیم شان ده. اکثر علماء کرام فرمایي چې پورا کال کې موږ د تلاش کې پیدا نه کو. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم رمضان المبارک کې لومبي لس ورځو کې اعتکاف وکړو، معلومې نه کو. بیا پرې منځنۍ عشره کې وکړو نو بیا یې معلوم نه کو. آخر عشر کې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د شب قدر په تلاش کې د کېناستو پیدا یې کو. الله پاک ورته دغه علم ورکو چې شب قدر په کومه شپه دی. بیا چې محترمو نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم راووتو، د دوه کسانو جګړه وه، نو هغه نبی کریم علیه الصلاة والسلام نه د شپې هغه تعین دا محترمو ایر شو. نو ایر شو دی، نو بیا الله پاک نبی کریم علیه الصلاة والسلام ته ویلي چې دې خلکو ته ووایه چې تاسو تلاش کوئ په 21 23 25 27 29 او د شپو باندې تاسو شب قدر تلاش کوئ، کېدای چې تاسو پکې بیا مونځئ. یاد ساته محترمو، د جګړې دومره نحوست دی چې د شب قدر په شانتې بهترینه شپه چې کومه وه د هغې تعین دا لر شو. یاد ساته محترمو، نن چې کومه زموږ وظیفه ده ډیره زیاته د کمال ده او ډیره زیاته بهترینه وظیفه ده. که څوک بیمار وي او داسې لا علاج بیمار وي چې دا ټکیږي نه، د شب قدر په شپه دې دا صورت ووایي، انشاءالله العزیز الله پاک به تمام بیماریان د بدن نه وارتي. که چېرته یو سړی قرضدار وي او د شب قدر په شپه باندې دا صورت ووایي، الله پاک به له قرض ختم کړي. یو سړی که د رشتې مسله وي، د یوې زنانو که د رشتې مسله وي، د شب قدر په شپه باندې دا صورت دې ووایي، انشاءالله العزیز الله پاک به په ښه ځای کې رشته وکړي. د چا که محترمو کاروبار نه وي، د چا که روزګار نه وي، دغه صورت تاسو ووایئ. بعض علماء کرام داسې کوي چې دغه صورت په شریکه باندې ووایي او په یو کولر اوبه باندې دم کړي، نو چې څومره هلکه جومات ته راځي دغه اوبه څکي، الله پاک ورته شفا دا ورکوي. او یاد ساتئ چې په دغه شپه باندې تاسو دا وظیفه وکئ او بیا د هغې نه بعد دعاګانې کوئ. دعا ځکه قبلېږي چې په رښتې محترمو دا راکوزېږي. جبرائیل علیه السلام په مشره کې دته مخکې وي او دا نور فرشتې دا ورسره رواني چې څومره هلکه دي دا هلکه دعاګانې کوي، نو دوی د خلکو په دعاګانو باندې آمین وایي. نو چې کله زما او ستا په دعاګانو باندې فرشتو آمین ویل، الله پاک به لازماً دا محترم قبلوي. نو کوشش کول پکار چې تاسو دا وظیفه د زړه نه وکړئ. دغه رنګ محترم په شب قدر کې نوافل هم وکړئ
عبادات هم کې ډیر زیات وکړئ قرآن تلاوت هم پکې وکړئ ځکه پر شپه باندې الله پاک قرآن مجید نازل کړی دی او عائشہ صدیقه رضی الله عنها فرمایي چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایل چې کله شب قدر شپې کم ذکر وکم نو دا یو توحید اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني وظیفه طریقه کار دا سره تاسو سوارلس پیری درودی ابراهیم وای سوارلس پیری ویلی بیا ور هغه نه بعد سورۃ القدر انا انزلناه في ليله القدر ابداس او بیا پیری وای او بیا پیری ویلی بیا ور هغه نه بعد حسبنا الله ونعم الوکیل دا تاسو او بیا پیری وای بیا ور هغه نه تاسو استغفار او بیا پیری وای استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه دم ویلی بیا ور هغه نه بعد سوارلس پیری درود شریف وای نو چې کلم برابر کو سوارلس پیری درود شریف نو بیا ور هغه نه بعد تاسو لاسونه برکې او دعاګانې مو کې یا الله پاک زمنګ تمام گناهونه په نیکو باندې بدل کړو دا غي نمخ کې الله پاک حمد او ثنا د الله پاک تعریف اوګه دعا او کې خپل ځان لپاره سمر کتون کې د وظایف کې دنیا د چینل دی تمام د دعاګانو کې چې بل چا لپاره دعا کې الله پاک وساسو دعا دا لازمن محترم دا قبلې ځکه فرشتي را کوزيږي او زمنګ استاد په دعاګانو باندې با امين وي ان شاء الله العزيز منګو دعا کو او تاسو دعا کوي یو بل په دعاګانو کې دا به هیرونو یا ساته محترم وظیفه خدا غشولا کوچا پد کې یو شپه بندگی وکړه یو شپه بندگی دغه دومره ثواب دی دریو اتیو کالو د عبادت نه افضل ثواب دی کچا پکې یو غنټه بندگی وکړه یو غنټه نه کالو د عبادت نه سوا ثواب الله پاک ورکړي کچا پکې یو منټ بندگی وکړه نو د 550 ورځې سوا ثواب الله پاک د انسان لور کوي کچا پکې یو سکند بندگی وکړه الله پاک د 22 غنټو نه سوا ثواب د انسان تور کوي یا ساتي محترمو چې شب قدر د شپه ولې پټکړه زکه پټکړه الله پاک کو چرته راي ظاهره کړي وي کچرته دای ظاهره کړي وي اوس ټول حلقه به دی ویش پیره پته مې په باندې بندگی کول باقي به خیر خیرت دی الله پاک وای چې دې لپاره مې پټکړه چې د خلکو ته د تمامي اخیری غشره جسونه ورځې دي هغه ثواب ته ملاوي شي په ار ورځ باندې د حلقه سو کې دا بندگی وکي کوشش وکي بیګاله 27 شپره او غالب ګماندار چې په 27 شپه باندې دا شب قدر دی ذکر ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې زمکه مودي اسمانونه دام ودي صفا مروه کې چکرې دام ودي دا رنګي تواب چې کومه چکر دي هغه مودي وکانه به شیطان وشتل دي دام دي او دا رنګي د انسان مخ کې سوري دام ودي او دې سره سره قراتونه دام ودي اپوغو اندامونو باندې سجده کوي یوسف علیہ السلام وکاله په جیل کې دغه رنګ اصحاب کهف نمونه دام ودي یا ساته محترمو چې حضرت ایوب علیہ السلام د وکاله د محترمو د بیمار او دغه رنګ سپیچ یو لوه جوړه کینو نبی کریم علیہ السلام فرمایي چې و پیره و انځي او دغه رنګ یو قسمه خذ سره نکاح کول دا محترمو د حرام دي او عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې نبی کریم علیه السلام ما سره نکاح کړی و زما عمر دا وکاله دین علماء کرام اندازه لګی چې شب قدر غالب ګمان دا په ویشتمه شپه باندې دی د کسو وهنواله رسوه ته پوری د ماهام د اذان نواله د سار د اذان پوری په دغه درمیان کې دا شب قدر دی نو کوشش وکړئ محترمو او وظیفه مو کوي او دا رنګ دعاګانې کوي الله پاک هم خوشاله آباد ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته